السلام علیکم ګران کتونکو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې ما بار بار له ښو ځوانانو سره او له سپین ږیرو سره ښه پروګرامونه کړي دي او نن بیا راغلي یو ډسټرک اسمبلی حاله. دلته دوه ملګري دي، غلام نبي لالا او ورسره ملګری دادالله. راځو له دوی سره حال کوو چې د نن سبا ماحول حالات او پخوانۍ زمانې خلک چې د دوی د عمر وو څو قدر فرق دی د نن سبا د ځوانانو او د پخوانیو ځوانانو او د نن سبا د سپین ږیرو او د پخوانیو زمانې سپین ږیرو او دغه طرح د ودونه موږ په علاقه کې کېده چې د نن سبا ودونه څنګه دي او پخواني ودونه څنګه وو. مړی به کېده، هغه مړي له تګ څنګه تراوه یا اطلاع څنګه کېدله، شبلوی څنګه کېده، د دوی د فنډ سیستم څنګه تراوه او بیا د هغه تره خوشحالۍ وي، ودونه وو، بنډارونه پکښې وو. د نن سبا بنډارونه دي او پخواني بنډارونه دي. او تر ټوله مخو زما د یوټیوب در سره چینل در سره سبسکرایب کوئ، لایک یې کوئ، فالو یې کوئ. راځو اول واره له غلام نبي لالا سره پوښتنه کوو او حال ځینې کوو چې د پخوا زمانې څخه مطلب د دوی د ځوانۍ ټیم و چې دوی خپلې ځوانۍ شپې څنګه تېرې کړې، په څنګه خوشحالیو کې تېرې کړې، په پریشانیو کې تېرې کړې. غربت و، هستي وه او په پښو سفر ډېر و، یا په ګاډیانو کې یا په اوښانو کې. نو راځو له دوی سره حال نه څو، پر دا ټولو شیانو به سره وګایږو او په آخر کې به انشاءالله غلام نبي لالا یو دوې درې کاکړۍ غاړې هم راته وکړي. نو ستاسې توجه غواړم، راځئ غلام نبي لالا سره مرکه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام نبي لالا ښه په خیر یې؟ الحمدلله شکر الله. طبیعت ښه دی؟ رب سم. زندگی په خیر ده، امن امان؟ پر ښه جوړ شو. د الله کرم دی الحمدلله. په خیر ورسېږي الحمدلله. اشه ته ماته دا ووایه چې تا هم ځواني تېره کړې ده، ډېرې سترګې به د وړګي او غربت و پخوا. ظاهره خبره ده چې په نن سبا په هستي کې په دا دونې کاروبار کې خلک دونې غریبانان دي چې د ماښام په وړو وریان دي. نو ظاهره خبره ده چې پخوا هم غربت و، لیکن د پخوانیو خلکو ما لیدل چې په هغو کې مینه او محبت ډېر و. دا رښتیا دي؟ دا بالکل رښتیا دي. حقیقت خبره دا ده چې هر څه چې وو هغه د وسیلې په چوکاټ کې وو. وسیله وسیله رامي وه. وسیله رامي داسې شی وه چې د چا په کور کې شی نه وو او بل یو څه شی راوسته، هغه بالکل خپل بچیانو تر مخه د هغو بچیانو مخ ته نه ورکول، ځکه د هغه ونې نیستي ده. نو هغه شوق ورته کړي، د بچیانو شوق کړي، نو خپل بچیانو هم نه ورکول، ورکول یې په پرده کې، ځکه دا د وسیلې د غم و، د شفقت غم و او انسانیت همدردي هم وه. بل دا راته ووایه چې پخوا چې به مړی وسو، لکه نن سبا مړي کړي د ټیپانه دور دی که پخوا چې به مثال په زیارت کې مړی وسو یا په پارنایي کې مړی وسو، دا اطلاع ته یې څنګه ورکولې؟ اطلاع به مثال زه د نسا کې درکوم. نسا کې به مړی و، هغه راتله رغنې ته اعلان به وکړي چې بهایي فلانی سړی د فلاني کلي فلانی وفات شوی دی او زه ستړی یم، یا به پر راس راغلی یا په پښو راغلی، اوس تاسې د ونګي والا ته اطلاع ورکړه. ونګي والا به راتله، بیا به دغسې هغو ته به اطلاع ورکړه رغنه والا، وایي زما فلانی سړی مړ دی، فلانی سړی اوس بیا به تنګي سر بیا د ونګي والا ونګي والا ډماره یا کې د زیارت کوشش کې ته په دا نه کړه یو د بل په تعاون سره صحیح شو. او دا هم د وسیلې او د محبت او د اشکار او اوس هم هېڅ کوم بیا دی کوي جنازې سره زه شرکت ما نه دی کړی، سله نه دی کړی. هلکه څه کیسه وه، ماښام خبر شوی فلانی مړ و، فلانی وفات شوی، فلانی مور یا فلانی ورور. هلک چې یار موبایل ورته سم و، ما سوچ څه وکړم تا ته ټلیفون کړی، یو ورور خبر او بل ورور نه خبره. دا چې دی وسیله رامي کمه ده، پس د وسیله رامي او د کمېدلو دا ده. لیکن کور پر کور به اکا خبر ده، وراره نه ده خبر، وراره خبر ده، اکا نه ده خبر، پلار خبر ده، زوی نه ده خبر. مطلب دا دی چې پیسه شته، وسایل شته، پیسه شته، وسایل شته، هر څه شته، مینه محبت نشته. دا خبر ده د وسایل په چوکاټ کې دغه شی راغلی چې ته نه خبره هم شوې، په تا تیاره هم شوله او توره شپه هم شوله. بیکپ بڑا جایله شاباس. مخکې چې وو بې تعلیمه او بې علمه خلکو وسیله یې درلوده، یو پر بل شفقت درلود
اوس مثال ته لکه د رنځور حال اوهو رنځور له به دا ګرد خلک راټولېدل چې به یو مړی کېده چې مړی کېده یا به سړی رنځور و وایي دا رنځور سړی دی غریب سړی دی د ده بېوسه دی یا د دغه پیسه نشته غربت زیاتی چانده ټوله کړه چانده وګوړه وایي ماښام خاشې لرګي دا مو راسه شبلۍ نه به اوس څوک په شبلو کې سپاټ نیسي شبلۍ دی چې هغه وي ته پوسې خپل د مړی پوس سهار بیا ښه فرېش ښه صفاک صدرۍ ښه سپینې کپړې په غاړه ورور هدیره د قبر په کناره ولاړي دک خبر ده بیا دویم چې بو ادرس به کله وسوله بیا به سهار دا خبر نو چې اعلان کېده اعلان کړ چې فلانی مړ دی فلانی قبرستان کې جنازه ده په داتون ټیم نه فلانی مړ دی ټوټل علاقه ګرد راتله چا به قبر کړل چا به ډبرې راوستلې چا به ورسې باجران راوستل تر هغه پورې حتی بیا به د قرآن پاک تلاوت کېده او بیا به ترجمه کېدله بیا بس بیان کېده علمانو بیان کول بیا به تر اخره پورې د چا کار نه و اوس خلک کارونه ډېر شو بس مونځ کوي بیا ځي ضرورتونه ډېر شو پیسه ډېره سوله پسې که خرڅه اعلان ته ناست دی 2 منټه پوره دي نه دي پوره جنازې راغلی بیا لا باندې چې غریب دی که امیر دی او امیر باندې کړوی ډېره ده اکثریت خلک امیر له راځي پیسو والا راځي غریب پیسه کې نه دی غریب لږ څه راځي نه ځکه نه حوصله ده نسته او ستا شبکت نسته نه د علاقې سره شته نه د تربره سره شته صرف د سیاست دپاره سیاستدان هم راسي د ووټ د غوښتلو دپاره دی به له سترګې نږدې کې په لاړ ګو وی فلانی خو ما ډېر دوست او پښتنه ځینو کې هغه کښې ښځه مړی مړه ښځه وي دی نه نه پاتنګ دی دوه د لر کوي دا ښه مجلس دی د پخوانیو د اوس دغه حالات دی پخوا خلکو زړه وه او فریاد و او افسوس و ارمان و د اوس د پیسو ته کتل چا پیسې لرله څه پیسې ډېر وې هغه جنازه غټه ده دغه څه ختم غټ دی او بیا تر اخره هم ناست دی هغه خیرات هم لاسې غټ لکه د هغه تره چې تا وویل چې د جنازې غدا تره سیسټم و او پخوا مودونه کې د بانډارونه کې د سپین ږیرو متڼونه کول ځوانانو هم کول نو نن سبا هم د ګرځه ځوانان خو نسته ګرد وړکي ماشومان هلته پر میدان ګرځي او ځوانان ګرد پر موبایلانو لګیایي نو سړی د یو چا خوشحالي له راسي باید چې هغه خوشحالي سمه ورسره خوشحالي وکړي که راسي ورور هلته 2 کسان هلته پر موبایل لګیایي 3 هلته پر موبایل لګیایي پخوا بانډارونه څنګه تر او د اوس بانډارونه څنګه دي پخوا تړونونه څنګه او د اوس تړونونه څنګه دي پخوا ډوډۍ سیستم څنګه تر او اوس څنګه دي پخوا وراب څنګه کتله اوس څنګه تر راځي که په دغه شي باندې لږ موږ خبر کې دا منجستان خو ډېر دي چې دا د ټایم دا پکې تفصیل باندې کې دا منجس ډېر و خو د دې ټولو خلاصه دغه یو ده دغه هر څه چې کېده دا په وسیله کېده وسیله رامي کېدل دویمه خبره دا ده چې د آدابو په چوکاټ کې آداب دغه مقصد و دی د آداب چې موږ ځوانان وړکي وو چې به سپین ږیري ناست وو موږ هغه ځای ته نه تلو بس چې به ورلو ډېر په پټه خوله به ناست وو اوس سپین ږیري ناست دي سپین ږیري ګای نه کړی وړکي بیا جواب ورکړی دی بیا ورته ته په څه خبرې پسې که ټیم د نیټ ټیم دی جدید دور دی او لیکن ما ډېر وخت د بحث مبسم کړی دی چې جدید دور اوس نه دی که جدید دور ته راسه حساب وکړو د انګریز دا جدید لفظ راوړی دی دا موږ نه دی زده نه موږ کړی دی که جدید زه وم انګریز نه وو زه مقصد مسلمان او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا موږ مبارک علیه السلام انګریز زیات په د په جدید دور دغه په ټکنالوژیک پارشیک سوتیا چې دی تر شورمې ختلی محمد رسول الله صلی بغیر بې اسبابه ارش مولا ته وختل نو ته جدي دی که زه جدي دی ته د ټلیفانه په ذریعه او یو ملک بل ملک یو ځای بل ځای حضرت عمر رضی الله عنه په خطبه کې ناست و خطبې چې ویلې ولې علي او بعد ملکی خوشحال کنه ولې د غره سایډ ونڅه بیا چې کله علي رضی الله عنه ولې عمر چې ته دا خبر نه کړی موږ شاید الله کړو موږ د غره سایډ ون نو دغه جدید دور مقصد مسلمان یم څه کته نه مخنی دور جدید و
اوس په تاریکه کې سو ځکه چې و جاهل لته عبادت پټ خلق شرستل عبادت د جاهل سره بیس مباحثه نه کول جاهل زموږ په خیال کې نن پړه خلق تعلیم خلق او جاهلان سي اوس ورته کوم اکثر پړه خلق دا یوه اوفات سو ودونه دا ودونه هم دغه ته اکثر چې به موږ تلو د وسیله رامي باره کې چې وایي فلاني سړي واده دی او د چې ورنسې خوا بدږي د عزیزي د عزیزي پالو وسیله رامي پالو او بیا موږ د هدف په چوکاټ کې تلو مستران به ناستو په هغه محفل کې بیا سپین ږیري باتڼونه هم کول ساده اتڼ او بیا به سپین ږیرو په بانډار کې به هم ناستو سپین ږیري دغه پاسکي ها او دو دلې کړکې پړکې دا شیان نه وو شبکیا نه وو نو ډېر په هدف به ناست وو د هرې غزلې فاکې شاباسي خبرین وو او غزلې حقیقي غزلې به وې نو چې کومې غزلې زه راواخلم بیخي ډېرې که نه نو په هغه کې به دا ته اوس به اکثریت خلک زړلم داسې حقیقي غزلې پوه شوې لکه څنګه در پخوا لکه حقیقي غزل څه مطلب پړونی د بیبي د سره عجبه سیلانیه ده دا ګردې کې وې دغه کې وه پس کې وفاتنامې کې وې پس که لاس پر سر د شیر علي پیشوا نیولی الله یو ورځ یې د یلمن په لور تللی مختلف ما ثمر لیدلی نه دی دا د دې درته ثمر ما په سر خوړلی نه ده دا مختلف غزلې مختلف دغه هغه خلک هغه بنډارونه موږ اورېدلي اوس ته دا عوام له کوم پیغام ورکوي اوس بیا کوم دي اوس که بانډار وي که اتڼ وي لس اتڼونه سو لس بانډارونه سو د کړي کې دعا سولې د نرو د ښځې شوکات به زیاتی ځکه چې خلک بېدني خاطرس کوي موږ دغه وایي چې وایي هر څه هغه د اداب په چوکاټ کې دي مطلب تا پیغام و عوام ته څنګه تر پیغام دی ولس ته ځوانانو ته تا څه پیغام دی دا خبر دا د خپل عمر قدر کول او د سپین ږیرو عکیسه ته عزت کول د سپین ږیرو په نشقدم زندګي تېرول او دغه ستاسې کومې نوې نوې ټي وي کې ګورئ موبایل ګورئ پیشنان بدلوئ را بدلوئ او دا زندگی کوئی دا ناقصه زندگی ده څومره درکې دومره نقصان نشي اخرت هم نقصان دی په دې دنیا کې بیا ادب وي اسبګر کله کمیس لنډای کله سر اوږد لوی سر د نجونو ته جوړ کله د الله کې الله تعالی میړه پیدا کړی د میړه پیشن بدی د سنت پیشن بدی د پیغمبر صاحب په طریقه به زندگی تروي بیا ته کامیابی تر سش پاراله او دا خبرونه والسلام کور ودان غلام نبی الله دا غلام نبی الله ستاسو ته خپل خبرې وکړي ډېرې د پیدې خبرې دي ګرانو کتونکو باید چې دا خبرې موږ په ذهن کې کښېږدو مرګ راځي هر څوک خپل قبر لځي قبر دی لړمان دی ماران دی میزان دی قبر عشر میدان دی سوال جواب کوي که موږ دا وایي چې یاره ته پوه خپل د کار پوه یا خلک څه شی کوي زه څه کوم نو موږ په غلط فهمي کې یو باید چې موږ دا تر قدم واخلو چې موږ مړه سو هم خلک موږ یادوي او نور مو وخت نه اخلم ښه ژوند درته غواړم زما چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او فالو یې کړئ نور مو ښه ژوند غواړم په مخه شه هر چیرې سیاسته خوشحاله اوسئ